بسم الله الرحمن الرحیم دی وخت کې مونږ د ټنډیا کالا پانی ګیسټ هاوس چې ټنډیانې په لار راځي د باران د وجې حبیب الله صاحب د پخلې دننه هال کې کوي ملمانه راغلي دي د ګوجرو ګړی علما کرام دي او دلته چې کوم مدرسه کې محتمم دی هغوی حبیب الله نوم دی نو ما حبیب الله صاحب د پخلي ته چې ناست دی فیصله کړې چې غوښه به نه کړو ځکه چې یوریک اسید هم سوا شو خو دوی چونکې د حبیب الله صاحب د لاس غوښه مخکې خوړلې وه او فرمایش یې وکړ نو حبیب الله صاحب یو ځل بیا ډېره ترسکونه مزېداره غوښه ساده طریقې سره جوړه کړه او ډېر زیات خوند یې وکړ مېلمانو پکې لکه ډېر خوند یې واخیسته ډېر او سلاد پکې زما فرمایش و ځکه زما یوریک اسید سیوا شو خو بیا هم د حبیب الله صاحب د لاس ترسکونتیا ته زه ټینګ نه شوم او غوښه ما وخوړه خو ورپسې مې د نیمبو اوبه هم وڅښلې نو ګرانو مینهوالو تاسو ته زه دا وایم چې داسې پروګرامونه جوړوئ خو خلکو صحبت کې کښېنئ د بدو د شیطانانو او کوم خلک چې حاسدین وي د خلکو کورونو کې روانې پیدا کوي دوستانې خرابوي هغوی سره خدای سلام هم مه کوئ ځکه چې دا حدیث شریف مفهوم دی چې متکبر سبا کبر کوي او په هغه سره به بالکل نو لفټ کوئ به او دغه شان تاسو انجوی کوئ ښه جي نو دا مونږ یو مولانا قاسم صاحب مولانا قاسم صاحب دی د مردان د ګوجرو ګړی له دا راغلی دي حبیب الله صاحب خو یو جانا پہچانا شخصیت دی دا خو زمونږ لکه پخلی هم وکړو او بیا موږ ته دا وکړو دا پلیټونه تاسو نه بالکل الحمدلله صفا شو او صاحب ستاسو څه نوم دی جهانګیر صاحب دی صاحب حافظ اجاز صاحب او هغه حسیب الرحمان صاحب تنزیل الرحمن صاحب او دا زموږ د دې ګیسټ هاوس سودیر انچارج دی که نه د کالاباغ چې کالاپانی سوري کوم ګیسټ هاوس دی او حبیب الله صاحب یو حبیب الله صاحب پخلی کړو او یو حبیب الله صاحب غوښې تنظیم کړو نو الحمدلله ډېر څنګه چې د دې صاحبانو د محفل او د لاس هغه ذایقه نو هغه مونږ بیا د هغې له خوند واخیسته خو حبیب الله صاحب دا سیکرټ پوره نه ښیي مونږ ته یې تاسو واخواشئ نو حبیب الله صاحب تاسو ولې دا سیکرټ نه شیر کوئ سیکرټ خو ما شیر کړی ما تاسو ته د دې فارموله ښودی چې اوبه سپین مرچکې ټماټر او ادرک او اوږه ٹھیک دا شو د فارموله دا واجد موږ سره تنګیله راغلی دی مېلمه دی نو به دغه شان غونډې او خوندور پروګرامونه کوئ الله به درله پکې دغه درکوي اجر درکوي ثواب دی او دې کې دا دونه برکتو دی غوښه کې چې دا مونږ هم وخوړه او مولوي صاحب دلته پکړه دی د کور ته هم پکې ولېږله او نو بس برکت و پکې جی اصل خبره د برکت ته محتمم صاحب ته هم پکې الله پاک دوی له ډونګه کې خدا لکه ډېر زیات زه حیران یم خو دا عام روټین حالاتو نو دونه کسانو ته نه شو رسېدی الحمدلله 9 کسانو 22 نه بلکې 25 روټۍ الحمدلله وخوړلې شوې او خدای دې نصیب کړي او به دقه یو هډوکي پکې نور ټوله پسته وه او دا پکې سپینه لوبیا هم راغلې وه زما فرمایش و خو ما ډېره وخوړل دا لږه پاتې شوه نو زما خو یوریک اسید سیوا شوی دی ما خو ورپسې نیمبو اوبه مو څښلې او دوی پیپسي څښي او څکي دي زه یې نه منې کوم ځکه چې په دې بیا یو بحث شروع کېږي او دا ویلې کېږي چې بحثونه مه کوئ آباد او خوشحاله اوسئ